اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس. درس نمبر 3. وبعد په نورو کتابونو کې په دې بعدو کې موږ ډېر لي بحث کوو چې په بعدو باندې اولنی تکلم چا کړی، خو تاسو ته معلوم دی که نه چا کړی؟ اتا اقوال پکې دي، وی جرى الخلف في اما بعد من كان بادئا فخمسة اقوال وداود اقرب وكانت له فصل الخطاب وبعده فقسي فصحبان فكعب فيعرب. روى الدارقطني ان يعقوب قالها وقيل الى ايوب وآدم تنسب. ټوټل پکې څو اقوال رااله؟ اتا اقوال پکې رااله، خو راجح قول دا چې داود علیه السلام دی. اما بعد دی بعدو معنا تاسو ته معلومه ده، دې څلور معنیګانې دي. معنا نمبر 1 وبعد البسملة والحمدلة والصلاة. معنا نمبر 2 وبعد دعائي لك، پس ما د دعا نه ستا دپاره طالب. نمبر 3 وبعد ما بلغني من الخبر. وبعد ما بلغني من الخبر چې د دې حمد نه بعد چې ما ته کوم خبر راغلی غدا دی. نمبر 4 وبعد ما اردت ونويت، پس دا نه چې ما اراده کړې ده او ما څلور معنیګانې. څلور د بعدو دپاره څو آلات دي؟ شر تعذیب کې دی ویلي ولها حالات 3. د دې دپاره څو آلات دي؟ 3. او زه وایم څلور دي. ولا مفتی محمد فرید صاحب رحمت الله علیه به فرمایي چې بعدو دپاره څو آلات دي؟ 4 حالات. مضاف الیه د بعدو به خالی نه وي، یا به مذکور وي یا به محذوف وي. که مذکور وه معرب، که محذوف وه بیا به خالی نه وي، یا به تینا عوض کې څه راغلی وي یا به تی عوض کې څه نه وي راغلی. که عوض کې تی څه راغلی معرب، او که عوض کې تی څه نه وي راغلی بیا به خالی نه وي، یا به نسیم منصن حذف وي یا به نیت کې باقي. که نسیم منصن حذف و معرب، که نیت کې باقي وه نو مبني. 3 حالاتو کې معرب شو، په یو حالت کې ولها حالات 3 و حالات 4. کم یو وی دوه په دې وبعدو کې اقتضابي مشوبه بالتخلص ته د علی مبحث ته بس پرېږدوی. په واو د وبعدو کې څو دي مولي صاحبو؟ په دې کې صاحبه 4 اقوال دي، بس دا ډېر دي. راځه وبعد فاستدینا فیقول العبد الفقیر، وای بندا محتاج الی الله الغنی، الله ته چې غنی دی. فقیر بندا غنی ذات تا وای فیقول وای. دا عبد الفقیر څوک دی؟ مسعود. مسعود دی. زوی د چا دی؟ د عمر دی. المدعو چې رابللی شوی دی دا مسعودو بسعد التفتازاني. په سعد تفتازاني دلته خلک سعد الدین تفتازاني وایي، امام تفتازاني ورته وایي که ورته نه وایي. 50 کاله وشي چې دا تېر شوی دی. څو کاله؟ څو کاله؟ دا غلطه فتوا ده. او 200 کاله وشي چې تېر شوی دی دا صحیح فتوا ده. څو فتوا ده؟ سعد الدین تفتازانی ته دعا کیږي، وی هداه الله، هدایت دیو کی دتا الله تعالی سواء الطریق د برابر لارې منتم دی الله وکي. واذاقه اور ودی سکی دتا حلاوت التحقیق،
خوږوالی د تحقیق د الوا خوږوالی خو دې څکلی دی خو د تحقیق خوږوالی وڅکې که نه دا ته به پس د تحقیق او ریسرچ کې یو ناشنا خواږه پراته دي یاره زه ویم چې د ځمکې په مخ باندې دا خواږه زما غوټه دعوه ده چې دا په بل ځای کې نشته لکه د علم کې چې کوم تحقیق کې ته روان شي په دې کې کوم خواږه پراته دي تاسو دا د تحقیق په میدان کې قدم ایښودی نه دی او چې تحقیق شروع کړئ تاسو ته بیا پته ولګېږي چې دې کې څومره خواږه پراته دي ولې څه کوي دلته الله تعالی خوږوالی د تحقیق الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو ته خوږوالی د تحقیق وڅه کوي او هدایت د سو طریق هم دې بنده څه وایي فقیر لکه فقیر بنده څه وایي فقیر بنده وایي چې قد شرحت فیما مضى مقولې دا ده فیقول وایي څه وایي دغه وایي څوک یې وایي دا تا چې واورېدل دغې وایي فیقول وایي څوک یې وایي عمر تفتازاني وایي څه وایي وایي قد شرحت فیما مضى ما شرح کړې ده فیما مضى په تېره شوې زمانه کې تلخیص المفتاح تلخیص المفتاح متن دی که نه وایي په ما مضى زمانه کې ما له دې شرحه کړې ده دغه شرح څه نوم دی مطول هغه یادوي څه یادوي مطول نو په دې تلخیص المفتاح باندې صرف دا مطول شرحه ده که نورې پې شته ډېرې شرحې دي پې ډېرې زیاتې شرحې دي خو شرحې څه شرحې دي وایي ډیوي ته خلک څه ګوري لاټین او ډیوي خو لاړې ختمې شولې خو هغه زمانه کې هغه لاټین او ډیوي هم څوک نه بلکونه لګوي او داس دلته لاټین او ډیوي انداز من نه لاړ کتاب به راځي د خیر بیا خبر باندې مسله دې زده کړلې د هغه شرحې څه وي ډیوي وي نو ډیوي خلک د ورځې 10 بجې لګوي دا غلطه فتوا ده د شپې به مخکې د طالبانو ډیوې لګولې وي نو سهار به دا پوزې تکې تورې وي خو لوګې کوي خو څه کوي نو چې سبا راوخېږي بیا خلک ډیوې لګوي وایي دا نورې شرحې ډیوې وي متول چې ما ولیکو هغه سبا و نو په سبا باندې مې د ډیوو نه خلک خلاص کړل او بې پروا مې کړل څه به ډیوو ته ناست دا د پخوانو عالمانو دا طریقه دی دا به بد نه ګڼئ که چا د خپل درس صفت کو ښه کوي که چا د خپل شرح د خپل کتاب د خپل تصنیف صفت کو ښه کوي پخوانو عالمانو دا کړی دی دا کبر او غرور نه دی واما بنعمت ربک فحدث دې ته تحدیث بالنعمت وایي دا جایز دی چې تا باندې الله په کوم نعمت کړی دی ته د هغې بیان وکړې دا څه دی مناسب جایز دی نو په خبره پوه شولې نورې شرحې څه دي ډیوي او د ده شرحه څه ده سبا واغنیته ما بې پروا کو دي تلخیص لرا بالاصباح په سبا راخېجولو سره عن المصباح د ډیوې نه بس نور سر خو شپه لاړه ورځ راله وایي مولوي صاحب تا په دې متول کې څه شی ایښي چې دونه صفت دې راته وکړو وایي ما یادې وایي او واودعته ما امانت ایښودي دي په متول کې غرائب نکت ناشنا نکتې غرائب جمع د غریبې ده غریبې ناشنا ته وایي مسافر ته غریب وایي نه ته پېژنې او نه زه پېژنم ته څه وایي غریب او ناشنا نکتې ته غریب بس دقه دا تحقیق کې چې ته روانې کړه ناشنا خبرې تاله مخې له را روانې دي په خدای باور وکړه چې حیران یو دا کتاب راوالې پکې خوږ شي که روان یو دې ټیم کې درته غږ وکړي چې میلمه راغلی دی ته یې په توپ یې ویشته میلمه خو ښه شی دی لکه هغه نه راپاڅېدی نه شي لکه مثال په طور باندې ته په موبایل گیم کې اوس درته غږ ته وکړي چې بار میلمه دی نو قصه ورانېږي که نه ورانېږي نو واودعته ما کې خوستله کې ایښې مې دي په دې متول کې غرائب نکت ناشنا نکتې نکته پېژنې ما یعرف بدقت النظر
په باریک نظر سره معلومات کېږي هر انسان هغه معلومولی دا ناشنا نکتې چرته وي دا د فکر سخاوتو دې ته ما نظر او فکر کړی و یو وروره سماحت سخا کړې وه به په دقه غرایبو نکتو باندې الانظارو نظرونو او فکرونو تا ته داسې مفتک الذي نه دي چې تا ته مفتک الذي ښکاري په دې ما ځان نه مازغش نه کړي ووشحته او ښایسته کړي ووشحته او ما ښایسته کړی دی دې متول لره ووشحته ما ښایسته کړی دی دې تلخیص لره بلطائفه لطائفه بر وزن مساجد غیر منصرف دی که منصرف دی منصرف دی که غیر منصرف دی یو منصرف یو غیر منصرف په دې خو پوهېږئ که نه نو بر وزن مساجد غیر منصرف شو په غیر منصرف باندې حکمه الله کثرته ولا تنوینا نو لطائفه به وی که لطائفې به وی مخکنی خبره ولا هغه مخکنی دی ټیک و دا لطائفې دی ولې دا مضاف دی فی قرطه او غیر منصرف په حکم د منصرف ګرځي چې کله مضاف شي څنګه چې دا غیر منصرف په څه غیر منصرف کېږي په دې کې پنځه مذهب دي بعضې وایي چې د دې دپاره دوه سبب دي بعضې وایي د دې دپاره نهه سبب دي بعضې وایي د دې دپاره لس دي بعضې وایي یولس بعضې وایي دیارلس تاسو په ماهر صرف هغه نهه زده کړي دي چې موانع الصرف تسع كلما اجتمع سنتان منها وما للصرف تسويب عدل ووصف وتانيث ومالك وعجب ثم جمع وتركيب ونفير هذا قوله تقريب نمونی چې اوس پېښ شولې نو دا لطائفه و خو لطائفې مضاف کو پې قرطه نو اوس پې کسره راتلی شي نو وشهته ما ښایسته کړی دی دې لره بلطائف پې قرن په هغه ښکلو فقرو سره په هغه مزیدارو فقرو سره فقرې ابراهیم مولي صاحب ته پېژنې فقرې څه ته وایي اقرا دا یو شعر د بل شعر سره کړی کې برابر راشي که دې ته فقره وایي ته یو شعر ووایي د عبدالرحمن بابا ته یې ټول دوستان یو شانتې مه ګڼه رحمان چرګوټی چې په تا وخوري د اوس هغه دا د عزیز الرحمن بابا دغه ده نو دا یو سره دا فقره برابره ده که نه داسې پسې داسې ووایه زه دا شعر ووایه چې په نظر کې دی صعیب نوی رحمانا ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته اوس پسې بله ته جوړه کړه ښکلي مخ ته په کتو کې ډېر عذاب دی د رحمان نظر جدا او ستا جدا دی رحمان په کوم نظر ګوري ته په کوم رحمان بابا په بېل نظر ګوري ته په ښکلي مخ ته هله ګوره چې رحمان شي اول خو هغه مرتبه سیده که کلی مخ ته هله ګوره چې رحمان شي د رحمان قبر جدا او ستا جدا دی هغه به په خپل نظر په خپل قبر کې خلاصېږي نه ته په غلط نظر باندې په خپل قبر کې به ډوبېږي نه ډوبې شولې دې ته فقرې نو زه دې معلومې کړي بلطائف فقارن سبقتها چې جوړ کړي دي دې لره وایي د نر سبق دې ته کېږي چې زرګر ناست یو داسې ښکلي هارونه له جوړوي که خیري واده دې دی که خیري څه دی سبقتها چې جوړې کړي دي لره ید الافکار لاسونو د فکرونو ستاسو د فکرونو لاسونه شته نشته نو دې څنګه وایي د فکر لاس وي او څوک یې ییني او څوک یې څنګه چې په لاسونو کار کېږي په دې فکرونو باندې هم کار کېږي اشرف علي تانوي رحمت الله علیه هغه له یو سړی راغلی وایي دا ونه لزلت القومه دې ونې ته یې وکتل ډاق چې دا ونه یې وجل ښول تانوي ورته سم خیال نه و ټول خلکو چې ونه یې وجل ښول ته بیا وجل ښول دو ته بیا وکړه بیا یې وجل ښول په هغه لږ ټیم کې تانوي بابا چلیږي دا چې دې څنګه جل کوي اوس ورته خلاص چې ما ته پرېږده تانوي بابا د هغه نه ډېره وجله ښول
فکر خو سړی جړه کوي فکر سړی جړه کوي فکر لاسونه لري خو دا لاسونه موږ ته ښکاري دا شي خپل خپل ځان له لاسونه یې مولي صاحبان اوس د دې موبایل کې چې کوم دی دا سیګنلي دا د دې خپې دي چې دا نه دي نه غیر کار نه کېږي که نه بس څه شی سیګنلي او په آسان قرت کې وایي سینګلي هلکه دغه راکړه څه ورته ویل کېږي ویل لږ قرض حسنه را سره وکړه نو هغه ویل اواز دي کشکشې کشکشې کېږي هلکه ویل قرض حسنه را سره وکړه ویل سینګلي برابرې نه دي اواز دي نه راځي دا اواز خو چاله نه ورځي که نه یاد ګوره بیا دې ته غوږ کېږدم بیا پسې مخکې ته ځم نو وبعد فاستدینا فیقول العبد الفقیر وایي بنده محتاج چا ته محتاج دی الی الله الغني الله تعالی ته چې غني دی مسعود بن عمر دی المدعو را بللی شوی دی په سعد تفتازاني باندې هدایت دی وکړي ده ته الله تعالی د منځ د لارې ان برابره لار و اذاقه ودي سکی ده ته خوشوالی د تحقیق نو دی وای چې ما شرح کړی دی پیما مزا زمانه کې تلخیص المبتا لرا و اغنیته ما بے پروا کړی دی دی کتاب لرا په سبا راخېجولو سره د مصباح د ډیوونه و اودعته ما امانت خود دی په دې کتاب کې غرایب نکت متول یادی ناشنا ناشنا نکتې چې سخاوت کړی په هغې باندې فکرونو نظرونو او وشهت هو ما چې دی ښایسته کړی دی دی متول لره په هغه لطایفو د فقرو په هغه فقرو مزیدارو باندې سبقت ها چې صاحب علیه رحمت وایه چې جوړ کړي هغې لره لاسونو د فکرونو لاسونو دو فکر او نظر یو شی دی خو هلته یو ته نظر ویلي نه ته یو ته څه ویلي فکر دې ته تفنن فی العبارت وایي چې یو پېره یو شیز په کومه دغه باندې ذکر کړي دوباره په هغه باندې مه ذکر کوه عوام هم دا وایي که نو کافر ملا راغلی ویل کافرې مسلې کولې کله به یې ابوبکر کو او کله به یې ابي بکر کو کله به یې ابابکر کافر ملا راغلی او کافرې مسلې کولې کله به یې ابوبکر کو کله به یې ابي بکر کو کله به یې ابابکر ثم وسقف زما ورځنۍ خبره ته کوي بل څه ته نه وایي چې طالبانو دا ډلې ډلې به راتللې چې لږې را مختصر که دا متول دی لږې را مختصر که دا متول دی ډېر اوږد دی هو ځکه دې ته مختصر دی دا غټ کتاب دی مختصر ورته ځکه وایي چې دا د متول نه را مختصر کړی شوی دی ثم رأیت الکثیره بما ولید ډېرو لره من الفضلاء د فاضلانو نه پېژنئ چې فارغ شوي مولیاني والجم الغفیر او هغه ډله غاټه جم غټې ډلې ته غفیر دې ته لیکي چې ځمکې یې پټه کړي چې ځمکې والجم نو مراد ترې نه غټه ډله شوه که نه من الاسکیاء د تیزو ذهنونو واله نه لکه ځان چې راوالی سألوني نون باندې خو شد نشته که نه یسألوني وی نه بیا به پې شد وي او چې سألوني شي نو پې شد نشته اوس په دې ځینې طالب پوهېږي ځینې پې نه پوهېږي قدرت که دا یسألوني وی نه بیا به پکې نون مشدد وي او چې سألوني اوس پکې نون مشدد وي ولې دا به یسألونه وي او دا بل نون به وقایه وي او یا ضمیر د واحد متکلمه پورې بیا دوه نونونه به وي نو نون به په نون کې مدغم کړی وي نو یسألوني نون به مشدد وي او اوس خو سألو سألو دویم نون نشته دی نون وقایه دی سألوني پوهېږئ پې که نه سألوني سوال یې کو زمانه صرف الهمت د اړولو د همت چې زه دا خپل همت راواړم نحو اختصاره په طرف د مختصر والي د دې باندې اول اختصار د کوتاوالي علی بیان معانیه په بیان د معانیو د دې کتاب باندې چې د دې دا کوتاوالی پکې زه راوړم او اختصار پکې راولم وکشف استاره او د لرې کولو د پردو د دې زه د دې کتاب باندې کومې پردې لګېدلي دي چې دا لرې کوم پردې د سخوالي مشکل دی هغه مشکل نه د تعبیر په آسان سره وکړم مخکې مې دا کار کړی دی چې هلکه ښی غوږ دی کوم دی ښی غوږ مې یاد دی نو ښی غوږ خو زما دا دی اوس به داسې ویم چې ښی غوږ مې دا دی ځکه طالبان کمزوري شو طالبان څه شو هغه ټیم کمزوري شي نو اوس به څونه کمزوري او لرې کول د پردو د دي ولی دا اختصار کې او کشف د استار کې ځکه
او په سیټه کې ووایم ځکه عبارت ووایه که عبارت پکې څه دی ستا کې لما دی که لما دی لما د وجې د هغې نه شاهدو چې دیو مشاهده وکړه د کمې خبرې مشاهده وکړه من د دې خبرې منې بیان دی چې ان المحصلین بېشکه حاصلونکي حضرات طالب العلمان یادوي که نه قد تقاصرت په تحقیق سره کوتاه شوی دی هممهم همتونه د دیو اوس هغه پخواني همتونه نشته همت ډېر زیات کوتاه شوی دی اوس غټ غټ کتابونه څوک نه خوښوي واړه خوښوي سخت نه خوښوي احسان د څه نه کوتاه شوي دي عن استطلاع توالع انواره د خبردارۍ د راختلو د انواراتو د دینا د خبردارۍ د راختلو د انواراتو د دینا د راختلو د خبردیرو د راختلو د انواراتو د دې کتاب چې کوم انوارات راخیږي نو په هغې دیو استطلاع نشي حاصلولی وتقاعدت او ناست دي عزائمهم پخی ارادی د دیو عن استکشاف د طلب د ښکاره کولو د طلب د ظاهرولو خبیات اسراره هغه پټو رازونو د دینا د کتاب چې کوم پټ رازونه دي اوس طالبان د هغې دونه تپوس نه کوي استکشاف یې وکړي چې دا هلته لږ بیان کړه د دې څه مقصد دی اوس د طالب دا خبره هم او منتحلین دي ته ویلې کېږي منتحل پېژنئ چې کار یو کړی دی او راوړی دی په ځان باندې اوس کتاب یو لیکلی دا پې د پاسه خپل نوم ولیکي چې ولا شرشم دا نعت شریف خلک چې وایي که نه په اخره کې د هغه نوم ذکر کوي که نه چې هغه دغه هلته زمونږ کلي کې یو ولي که نه هغه په واده کې نعت ویلي نو هغه چې چا نعت ویلي هغه یې په ځای پرېښود چې چا جوړ کړی و اخره کې پکې ځان یادوي وایي چې دا خیر جان ته د پتنګ غوندې تاویږي نبي اکرم لزما او ډېر مې یادېږي اخره کې ځان پکې یاد کړي چا ویلی دا خیر جان دې ته منتحل و منتحل دې معلوم کار کړی یو دی او نسبت یې دی اوس یو کار یو وکړي هغه تا ته وایي چې ته ځان پسې ولي که نه بیا خو بېله خبره ده او چې په غلا یې ته وکړي نو دا ټیک نه ده وان المنتهلین او بېشکه چې کوم دی څه هغه ځان ته نسبت کوونکي قد قلبو دي اړولی دی احداق الاخذ والانتهاب هغه نظرونه د راغستلو د لوټ کولو احداق جمع د حدق دی نظر ته ویل کېږي کوم ځای ته چې دا کس یې ته مخامخ تا خو دا ویلي که چې دغه څاروي ته به داسې ګوري څه څاروي ته قربانۍ څاروي ته دې ته ولې ګورې الله پیغمبر فرمایي چې چا تاسو د څاروي سترګو ته وګورئ غوږ ته سترګو ته به څنګه ګوري سترګو ته به ته وګورې چې په دې سترګو کې دا تور ګاټی په دې تور ګاټي کې دا لږ شانته دا وړوکې دا کڅې انسان دغې ته به وګوري که دغې تصویران دغستل دغه چې وګوري هر څه پکې راوړېدلي دي نظر یې جوړ دی که دغې کې دا تصویران نه دننه نظر یې ختم که خړ پړو نظر یې کمزور دی دې پوه شولې هسې کتلو باندې خو کار نه کېږي هسې کتلو باندې او که نه هغه زموږ ملګري موټرسایکل ودرولی و نو هغه یو ته کېنولي ته دې موټرسایکل ته ګوره او موږ دلته ځو راځو ته ګوره دا چې ماشومان یې خراب کړي نو چې راغلې نو ماشومانو ته یې وام ایستلي وو د کار یې ایستلي نو چې هلکه تا ته ما نه ویل چې دې سکوټر ته ګوره ویلې استاد جي زه خو ته ویل ګورم تا ته ویل ما نه ویل چې دې ته ګوره ویل استاد جي زه خو ته ویل دا دې ګورم نو د ګورم خو دا معنی چې ورته وګوره مقصد یې دا دی چې ورته وګوره چې نظر یې جوړ دی که نان جوړ دی یو ناجوړی یو نان جوړي چې کوم سړی ناجوړی نو هغه پروت وي ډوډۍ نه خوري او چې کوم ځان بېکاره کړی که نه وایي زه ناجوړی یم بیمار یم طبیعت مې خراب دی هغه بس دومره ډوډۍ خوري چې دغه صحتمندو نه ډېره خوري نو هغه ته ناجوړه نه وایي هغه ته نان جوړ وایي یعنې ډوډۍ ته یې ځان جوړ کړی دی
یا الله خیر ومد نو دی اړولې دی هغه نظرونه د اخیستلو د انتخاب د لوټ کولو ومدو دی اوږد کړي دي اعناق المسخې چې څټونه د مسخې مسخه څه ته وایي چې یو شی ته مسخه کړي بل ته پې ولیکي نو پر دې کتاب راواله د تصنیف غلا ته کې نو غلا خو ناروا ده او که ویم نشي پوستکې به دې څوک بیل کړي خو جایز دی لکه دې کې خوا دې پټې کې واړه راواړه دا ما بله مختصر معنی ولیکم یو شو د دې نه لږ بدله را بدله کړه ما بلې ولیکي دا تیار مختصر معنی ده که نه لږ لږ ټکي ته یې ختم کړه لږ اسان ټکو ته کنه دا خو اسان کار دا خو ته هم تصنیف کوی شي ومدو دی اوږد کړي څټونه د مسخه کولو علی ذلک الکتاب په دغه کتاب باندې وکنت مزه اضرب ما به اعراض کو عن هذا الخطب د دې غټ کار نه صفحا په اعراض کولو سره ته په طالبان ویلي دا متول را مختصر کوم او چې دا خو ډېر غټ کار دی زه نشم نو اضربو ما به اعراض کو صفحا په اعراض دا صفحا مفعول مطلق من غیر لفظه دی قعدت جلوسا د قبیلې نه دی نو پوهېږې که نه مجھے نستی وکنت مزه اضرب ما به اعراض کو د ضرب ډېرې معنی په معنی د اعراض سره راځي الضرب کالبحر د ضرب ټکي په شان د دریاب دی دا په سوونو معنو لپاره راځي فهم او ما به اعراض کو عن هذا الخطب د دې غټ کار نه صفحا په اعراض کولو سره و اتوي را غونډول به مې دون مرامهم دی خوا د مقصد د طالبان نه کشحن ډډې لره هلکه ځینې وایي که نه پلانکي ته مې وویل چې لکه دا کار به داسې کې لکه عامل اکثر دا وایي چې لکه ما سړی راغلی و چې لکه وظیفه راله راکړه ما چې دا وظیفه واله دا به چې نه پیرې کې د قبرونو مقبرې په منځ کې به کښېني په یو بجه باندې نو ویلې رو د سیاق خواښه چې را نه شي نو دې ته کشحن وایي ما چې دې سره کېږي کشحن ته ویلی کېږي داسې وظیفه پخوی شي چې له دري قبرونو په منځ کې څه له پخو داسې خا کشحن علما مني د وجې د علم نه مني زما د وجې د علم نه زه په دې خبره پوهېږم ها بأن مستحسن الطباع دا ور زبردست خبره ده ګوره ښه زده کړه چې بېشکه هغه ښایسته د طبیعتونو بې اسرها د ټولو طبیعتونو چې د ټولو طبیعتونو سره مستحسني و مقبول الاسماع او قبول کړی شوی د غوږونو چې ټولو غوږونې قبلوي عن آخرها د اول نه تر اخره پورې امر داسې یو امر دی لا یسعه چې طاقت نه لري دې لره مقدرة البشر قدرت د بشر د انسان په وس کې داسې نشته چې هغه داسې کتاب ولیکي چې د ټولو طبیعتونو باندې برابري او د ټولو تبایع او غوږونو ته قبولي داسې شته داسې تقلید ته کوی شي چې هر چا په طبع باندې برابري لا پرې پوه شولی وانما هو او بېشکه دغه شان د خالق القوه د خالق د قوتونو والقدر او د قدرتونو دی چې چا قدرتونه پیدا کړي دي او قوتونه پیدا کړي دي چې هغه الله پاک دی هغه داسې کار کوی شي چې د هر چا په طبع برابري خو انسان دا کار کولی نه شي چې د هر چا په طبع دي برابري او د هر چا په غوږ دي برابري پته ورته ولګېدله چې تقریر کوئ چا باندې به ښه لګي او په چا به بد لګي کوئ ته چې امام دا دا کېدی نه شي چې د هغه ځای نه واله د دغه ځای پورې دې ټولو خلک په طبع ته برابر دې کې به خامخا سر خوړلی یو دانه دوه درې وي دي هېڅ شي په خبره باندې هغوی به دا محنت تا باندې کېږي که چې ته د دې ځای نه څه شي لاړ شي نو هغوی ته به دا وویې د دې ځای ومه او د دې ځای شومه زه طالبانو ته دا ویم چې د هغه نه ته لرې که مړه دا څه دلګان دي ځمه چې بل خوا لاړ شي دا تا دی جر در کړو چې ته ورته ځان مضبوط ټینګ کړي چې بس په مړینې په څلور کسه به مې د دې ځای نه وباسي والله که په دغه باندې لاړ شم نو دا تا هغه له جر ورکړو چې ګوره دا دوه درې کسان دي که ټول مقتدیان ناراضه یا اکثر ناراضه هلته د امام دپاره پاتې کېدل لعنت دی ښه وان هذا الفن بس